حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ دا صاحب السر دا رسول اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازدار صحابی چاته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل رازونه ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کې چې کوم منافقین او هغه ورته ټول نبی علیہ السلام خو دلیو اے حذیفہ پلانکې منافق دے فلانکې تر 300 پوری منافقین نبی علیہ السلام دته خو دلیو د ځان سره لیکلو چې دا منافقین دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه فتنې چې کوم راتلونکي زمانہ کې برازي هغه ورته ټول نبی علیہ السلام خو دلی وی اے حذیفہ رستو بدا فتنه رازی دا فتنه برازی دا فتنه برازی او دې پخپل فرمایي و نور صحابه کرام با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د خیر تپوسونه کول و ما بتنه د شر تپوسونه کول و نور صحابه به د خیر تپوسونه کول چې د خیر یو کاری منګي وکړو ما بتنه د شر تپوس کو چې د الله رسول شر کم یو دی چې ځان ته وساتم وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول ما ته خو دلیو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته تپوس کو چې د الله رسوله چې آیا د دې خیر پسې رستو داسې شر راتلو والا شته او چې شر برازي وی ما ته تپوس کو چې د الله رسول دا غي نو رستو چرته خیر براشي وی او خیر براشي خو نبی علیہ السلام فرمایل چې زړونه بدانوي زړونه بداسي نه وي وس چې د خلکو کم زړونه دي د مسلمانانو بیا به د خلکو زړونه داسي نه وي بیا ته ما تاسو کو د الله رسوله دا غي نورستو بشر راضي وي او شر به دا غي نورستو راضي نو ما تاسو کو چې د الله رسوله هغه وخت کې منګل سکه ول فکار دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودارته هم فرمایل چې اے حذیفہ دا شر به څنګه راضي دا سه خلق براشي چې خلق به گمراهی طرف ته بوزي د دین فجامه کې به خلق گمراه کوي او رسول الله فرمایي وی داسې زمانہ براشي داسې خلق به پیدا شي يدعون الى کتاب الله چې خلق به د الله کتاب طرف ته بلی وليس في شيء منه فزرد کتاب کې بنوي او بیا رسول الله فرمایي لو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد وی اے خلقا وی کدا خلق مارا لاندې کو چې څوک دا قوم گمراه کی وی د عادیانو غنی به مردار کما ما او تا وګورو کنا ډیر خلق را موجود شوه دي فمیډیا باندې ناشته د فیسبوک پجامه کی پټکې وی والي چرته به سر باندې لپټا چولی چرته لاس کې به ور سره تسبیح همي قوم ته به د گمراهۍ دعوت ورکي دا رسول الله صلی الله وکاله مخ کې ویلو چې وردا سي خلق را روان دي تاسو به گمراه کوي يدعون الى كتاب الله وليس في شيء منه قران بوای لیکن د مرینه به کته قران نزي د توحید چغي بوهي لیکن د مرینه به کته د توحید आवाज نزي خپل به فزرد کتاب کې بنوي خپل فزرد عمل کې بنوي لیکن صرف بخلق گمراه کوي حذیفہ ابن یمان ته رسول الله فرمایي قران باندې منګولي کلکی کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کی ویلیو استقرأوا القرآن من 40 اے زما امتا کچرتا تاسو قرآن لستل غواړی وې د سلورو کسانو نه قرآن عزت کوي د عبد الله ابن مسعود نه قرآن عزت کوي د حضرت معاذ نه قرآن عزت کوي د ابی ابن کعب نه قرآن عزت کوي د حضرت سالم نه قرآن عزت کوي دا په قرآن باندې فو خلق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشاندهی کوي چې د دین قرآن عزت کوي ځکه دی په قرآن کې ماهرین دي دی په قرآن باندې ډیر زیات فو دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اے حذیفہ هغه وخت کې د قرآن باندې منګول کلکی ونی سي تاسو به چرته گمراه نشي دا فتنه برازي دا قسم شکلونو کې فتنه برازي کې لیکن قرآن باندې منګول ونی سي او دغه حذیفہ چې کله حضرت عمر رضی الله عنه بقتل کما جنازه کې به حضرت حذیفہ موجود نه دی به هغه جنازه لته او چې کوم جنازه کې به حضرت حذیفہ نو عمر به هغه جنازه لته وزکا حضرت عمر به فرمایل وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافقین خودلی دي نو چې کوم جنازه کې حذیفہ نه نو شاید چې دا جنازه د منافق جنازه وی د دې وجه دی ولم جنازه لنه راتو او چې کوم جنازه کې به حضرت حذیفہ موجود نو حضرت عمر به جنازه لراغه چې حذیفہ ته پته را چې دا منافق نه دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته منافقین خودلی دي نو بیا به هغه جنازه لراغه جنازه به وکړه دا د صحابه شانو نو تزکیه د باطن دا ډیر اهم سیز دی چې انسان خپل عقاید صفا کی اول خپل عقاید صفا کی د غلط عقاید او نظریات نه انسان ځان اوساتی قد افلح من تزکا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تربیت او تعلیم موتا ته را کړی دی بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام را کړی دی اے خلقا صحابه کرام ته پوس کی د الله رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو واری او فرمایل وی دا زړونه چې دی تم ګندګي لګي وی دی تم زنګ لګي دام زنګ نسی لکه سرنګ چې وسپنه دا او دی وسپنه ته زنګ لګي نو صحابه تاسو کې د الله رسول وی د دې زنګ د پاره بس علاج وی
د وسپنې ته چې زنګ ولګي نو د هغې دپاره ریګمال وي د هغې دپاره خپل آلات موجود وي هغه زنګ ترې لرې شي نو چې کله د انسان زړه ته زنګ ولګي نو دا زنګ به په څه باندې لرې کېږي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی بذکر الله د الله په ذکر باندې به دا ختمیږي او یاده بذکر الموت وکثرت ذکر الموت یو روایت کې دا راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک زیات مرګ یادوي د چا هر ټیم د چا مخې ته مرګ وي نو بس دا انسان چې دا کامیاب دی او د زړه به صفا شي هر ټیم ځان ته مرګ یادوي دا د زړه دپاره د جلاوت سبب دی مرګ او د مرګ یاد دهاني مرګ ځان ته یادول موتو قبل ان تموتو وایي تاسو د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې یعنې د مرګ ذکر کوئ مرګ ځان ته یادوئ چې ما پسې مرګ را روان دی ما پسې قبر را روان دی موږ ته خو مقبره کې مرګ نه یادېږي موږ په قبر باندې ولاړ یو هلته راته مرګ نه یادېږي موږ په جنازه باندې ولاړ یو هلته راته مرګ نه یادېږي تاسو به کتلي جنازو ته چې خلک راجمع شي جنازه کې به ولاړ وي مخکې به د مړي لاش پروت وي او دوی به داله دلته ګفې شروع کړي وي یو بل نه به د خپل حال احوال تپوس کړي مخې ته درته مرده پروت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چې د زیارت القبور اجازت ورکړی دی چې د قبر زیارت کولی شي نو د هغې وجه دا بیان کړی ده فانها تذکر الاخره وی د قبر زیارت ته دې دپاره ورشه چې تا ته آخرت یاد شي فانها تذکر الاخره مقبرې ته دې دپاره ورشه چې تا ته آخرت یاد شي الله درته یاد شي په مقبره کې چې کوم مړی پروت دی د پاسه دا قبر جوړ شوی دی دا قبر به تا ته آخرت یادوي نو مخکې درته مړی پروت دی د مخې ته تا ته د مړي لاش پروت دی جنازه درته پرته ده هغه وخت کې هم تا ته مرګ نه یادېږي په قبر باندې ولاړ وي مړی به قبر ته کوز کړي د قبر غیر چاپېره ولاړ وي هلته کې به هم د دنیا خبرې کوي هلته به هم ورته الله یاد نه شي نو د مرګ یاد دهانۍ سره دا د زړه صفایي په دې سره راځي د زړه جلاوت چې دا په دې سره راځي وذکر اسم ربه فصلى او الله هم فرمایي اگر انسان کامیاب دی چې د الله ذکر وکړو وذکر ذکر وکړو نو د زړه به په دې ذکر سره صفا شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسان کې یوه ټوکړه ده چې کله دغه ټوکړه دا صفا شي دا صالح شي اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د انسان په بدن کې و ټوکړه داسې ده چې کله دا ټوکړه صفا شي چې کله دا ټوکړه سالم شي دا صالح شي نو دا انسان به صفا شي دا به ټول صالح شي او چې کله د انسان د قیوه ټوکړه دا ګنده شي دا فاسد شي د انسان ټول بدن به فاسد شي الا وهي القلب هغه د انسان زړه دی چې کله د انسان زړه شفا شي نو د زړه د صفایۍ دپاره الله طریقه ښودلې ده وذکر چې الله دې یاد کو او بیا فصلی مزد وکړو الله طرف ته رالی د الله احکاماتو طرف ته رالی نو دا انسان کامیاب انسان دی دا بهترین انسان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت تاسو کې بهترین انسان هغه دی تاسو کې عقلمن انسان هغه دی چې خپل خواهشات دفع کړل خپل خواهشات مغلوب کړل او هغه زندګۍ دپاره عمل وکړو چې کومه زندګي د انسان د مرګ نه وروسته را روانه ده اصل زندگی د انسان د پاره د مرګ نفس ته نو د هغې زندګۍ د پاره تیاری وکړو نو دا بهترین انسان دی دا عقلمن انسان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله قمقل انسان کم یو دی بیوقوف انسان کم یو دی په خپل خواهشاتو پسې رواني هر ټیم کې د خپل خواهشاتو تابعداري کوي وتمنى على الله او بیا هم په الله باندې بر بیا هم د الله نه تمنا ساتي چې الله به جنت راکړي الله به رضا شي نه ته د الله تابعداري وکړه الله به رضا شي د خپل خواهشاتو تابعداري کوي او تمنا د الله نه کوي نه د الله تابعداري وکړه د پیغمبر تابعداري وکړه بیا وتمنى على الله بیا د الله نه تمنا ساته نو الله دې وکړي چې زمونږ د باطن تزکیه وشي زمونږ زړه شفا شي او الله دې زمونږ زړه د هر قسمه برایانو نه د حسدونو نه د بغضونو نه مامون او محفوظ کړي واخر دعوانا الحمد لله